خوره کې ډېر ښه صفات دي د عجزۍ صفات دي نو ځان کې د حلم بردباري د عجزۍ صفات پیدا کول پکار دي دغه خورې نه پیدا یو دغه خورې له به بیا ځو که هر څومره تکبر وکړو نو شیطان یو تکبر کړی دام لویه ګناه ده بل د حسد کړی نو دا حسد چې دی دا ګورې ډېر ناکاره ګناه دی دا ډېر خلق ذلیله کوي په اسمانونو کې ړومبی حسد چې هغه شیطان کړی د قیامته پورې به ذلیل او رسوا ګرځي شیطان دا حسد ولې لویه ګناه ده تاسو ته علم دی دا ځکه لویه ګناه ده چې دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دي یو بنده له الله مال ورکړی ته ورسره حسد کوي نو د دې معنی دا ده چې دی د مال قابل نو او الله ولا مال ورکړی دا خو د الله په تقسیم اعتراض کوي یو تن له الله علم ورکړی دی ته وایي چې اوس دا علم د ده نه لر شوی نو دې مطلب خدا دی چې دی چونکې د علم قابل نو الله علم ورکړی دا د الله په تقسیم اعتراض کول دي دا د الله په تقدیر اعتراض کول دي نو حسد دا لویه ګناه ده لویه ګناه ده ګناه کبیره ده د دې د وجې نه خلق د ډېرو لویو لویو ګناهونو ارتکاب وکړي وجه صرف حسدي ځکه خو قرآن کې په ټاپک سره دي من شر حاسد اذا حسد الله وی د حسدګر د حسد نه پناه غواړي کریم الله مونږ ټول د شر د حاسدینو نه محفوظ کړي د دې کلام په برکت نو حسد ډېره لویه ګناه ده یاد ساتئ علما وایي چې کم سړي کې دوه ګناهونه وي د ده عملنامه د ده 51 به د نیکو نه خالی پروت دی د اسې ځان نه ستړی کوي نو چې کم سړي کې دوه ګناهونه وي علما وایي د ده 51 به د نیکو نه خالی پروت دی د ده په 51 کې نیکی نشي جمع کېدی دی کوي او هغه ختمیږي څه علما وایي یو چې د چا رزق حرام وي د ده 51 کې نیکی نه جمع کېږي د تهجد کی الت حرام نونی خوری سلوی خورزی د عبادت نه قبولیت اوچتی اسی بلیگی نو قبولیت اوچت تے چه حرام نونی لاړلا او حدیث مبارک کے رازی چه د حرام نونی د وجن په وجود کې کم اندام جوړ شوی اقب الله د جهنم پور سیزی چه دا د حرام نونی نه جوړ شوی نو رزق حلال اکل حلال دا اهم خبره ده ګوره چې کم سړی حرام خوري عمر بر بد د 51 د نیکو نه خالی پروت دی د په اعمالو کې قبولیت نه نو ډیر احتیاط کو د بل د مال نه چې اون خوړش حدیث مبارک کې راځي د یو مسلمان مال بل لره حلال ندی مگر په خوشحالی د نفس سره د یو تن نه به داسې سیزم نالي چې هغه پې خوشحاله نه یو ته یې تېنهوالی دا زما شو هغه غریب څه ووایي خو وایي ښه دی نو ګورئ دا هم ټیک نه دي ګورئ چې څوی درله په خوشحالۍ د نفس نه در کړی نو داسې به د چا مال نه خورې ګورئ دا ټیک نه ده علما وایي دا صحیح نه ده ځکه دې کې د نفس خوشحالي نه نو غټ احتیاط کو د بل د مال دویم علما لیکي بل څه ګناه دی بل چې دی هغه حسد دی د حسدګر سړي 51 د نیکو نه خالی پروتي نه حدیث مبارک کې وایي حسد چې دی دا نیکی خوري کما تأکل النار الحطب لکه څنګه چې اور لرګي خوري لرګي اور ته وچ لرګي ووله که نه څنګه دا لرګي خوري دا اور نو څنګه چې دا اور وچ لرګي خوري داسې دا حسد چې دی دا د بنده نیکی خوري نو دی د شپې تهجد کوي خو حسدګر دی